او هغه پولیسو ته رښتیا زه یو عاجزانه ریکویسټ کوم مهرباني وکړئ زما دا پیغام ورته ورسوئ. څه وخت کې بختي رحمان کاکا به خلکو تنګو یو پولیس افسر و الله دې ژوندی لري هغه راغلی او په ټول بازار کې ګرځېدلی چې بختي رحمان کاکا به د نن نه بعد نه تنګوئ. زما دا پیغام هغه صاحب ته ورسوه وایي راشه اوس وګوره بختي رحمان کاکا یې په دې نشه باندې راواړو. وایي ګل چاهت په لایو ټیک ټاک کې خپله خېټه ښکاره کړه مقابلې وایي وبیلله هغه هلک ته دغه ډیمانډ وکړو چې خپله خېټه ښکاره کړه. وای مړه ټیک ټاکه په دې ځوان باندې دې څه کړي دي او مړه لږ وشرمېږه ځان باندې دې څه کړي دي. ته خو پښتون وې ستا تاریخ یې په کتاب لیکلی په هغه خوږ او درون انسان باندې دې څه کړي دي. یوه ویډیو راته چا راولېږله چې یوه جینۍ ولګېده په لایو کې د بختي رحمان کاکا بېزتي وکړه عجیبه الفاظ یې ورته استعمال کړل. هغې جینۍ د عمر خو پته نه لګي چې څومره عمر یې دی ځکه چې صرف لاس یې ښکاره کړی دی دې سیټ کې تاسو ته ښکاري دا ویډیو در سره پلی کومه په دغه لاس باندې دغه هلکان دوکه کوي. اوس والله عالم چې مخ پخی او که نه خو ماته چې چا ویډیو راولېږله نو په دې کې هغې خپل مخ نه دی ښکاره کړی صرف لاس یې داسې ښکاره کړی دی. نو بختي رحمان کاکا د دې د پلار په ځای لګي زه راته نالیدلي ویم ځکه د بختي رحمان کاکا ډېر عمر دی هغه ضعیفه دی سپین ږیری دی. نو بختي رحمان کاکا ته بیا داسې الفاظ استعمالول یا هغه ته ډایرکټ بختي رحمان ویله نو د تربیت ترجماني کوي چېرې د دې جینۍ تربیت څنګه شوی دی. بله خبره څومره چې هم جینکۍ لایب راځي نو د هغوی تربیت نه دی شوی چې یو جینۍ لګیا وي هغه لایب راځي او د هغې نه به خپل مور او خپل پلار نه خبر چېرې زما دا لور څه کردار ادا کوي. بیا یو بله ډېره اهم خبره در سره کومه چې اکثر ما ته ملګري تصویران سکرین شاټ راولېږي وایي نوید بھائی په ټیک ټاک باندې ډېر زیات وایرلي. نو دا درته زه وایم چې زه مخکې هم د ټیک ټاک خلاف وم اوس هم د ټیک ټاک خلاف یم او بیا به هم د ټیک ټاک خلاف یم. او که ما اصلاحي خبرې شروع کړي ما د ځان نه شروع کړي دي. ما اول په خپله باندې په ځان کې هغه چینج راوستی دی نو بیا مې بل ته نصیحت کړی دی. اکثر په دې سوشل میډیا باندې زه وګورم چې بل ته نصیحت کوي او په خپله هغه کار کوي. نو زه وایم زه بس خیر دی د هغه به خپل کرداري خو زه درته خپله خبره کوم چې زما د واینس چینلو ما ته به پې انکم پیسې هم راتلي انکم به پې کېدو خو ما چې کله اصلاحي خبرې شروع کولې د معاشرې د اصلاح لپاره نو ما هغه خپل چینل ودرو. ټیک ټاک چې کوم زما اکاونټ و د هغې نه ما ټولې ویډیوګانې ډیلیټ کړې ما اول آغاز د ځان نه وکړو. نو که زه اوس چاته نصیحت کوم نو زما خپل ضمیر مطمئن دی که چاته هر څنګه ښکارم خو زما خپل ضمیر مطمئن دی چې اول زه هغه چینج په ځان کې راولم نو بیا بل ته نصیحت کوم. نو که څوک زما په ویډیوګانو باندې خپل ټیک ټاک اکاونټ مخکې کوي نو زه په دې خفه کېږم. دا زما د سیډه مکمل منیت دی او هغه کسانو ته یم چې زما د سره د ټیک ټاک اکاونټ شته نه که زما ویډیو مخې له درځي نو دا به د بل چا اکاونټ وي او هغوی ته زه وایم چې بهی زما ویډیو به ټیک ټاک له نه ورکوئ زما په ویډیو باندې به ټیک ټاک نه مخکې کوئ نه به پروموټ کوئ. اوس راځو د بختي رحمان کاکا دغه ویډیو وګورئ نو بیا در سره یو دوه درې خبرې کوم. نو ته خو دا بختي رحمان خان څه دومره ځوان نه دی. نو دې چې نه دی جوستانه بېغمه ناست دی ته د بختي رحمان نوم پکې نور ما ده. نو تا اوس پخپله وویله چې په مخ باندې مې ږیره راغلې ده نو ږیره خو د ځوان سړي نه وي نو ږیره د ځوان سړي نه وي دا زما په مخ اوس ولي او د غولي ګنګلې ولړلي څه چې زبنګ یې ترور تا ته یم په خبره ما پوه که که نه تا خو بې چوپه کړه. وایه وایه شنګنې مه کوه بختي رحمانه. ویډیو تاسو وکته د دغې جینۍ الفاظ هم واورېدل بیا بختي رحمان کاکا او جلات خان هم ما ته خلک ویډیوګانې رالیږي وایي نوید بھائی اصلاحي پیغام پې ورکړو. نو اصلاحي پیغام پې ورکې چاله په دې ځان پوهې کوي ښه دا ټیک ټاک نه دی دا ټیکنیک دی. د دې مسلمانانو د دې نوجوانانو د تباهۍ دپاره دغه غیر دینو یو ټیکنیک رالیږلی دی چې نوجوان به پې څنګه ذلیله کې نوجوان به پې څنګه تباه کې. اوس بختي رحمان کاکا هغه د دماغونه کمزوری انسان دی دا هغه خلک دی چې الله جل شانه به د دوی نه په قیامت په ورځ معافي غواړي چې ما ته معافي وکړه. دوی به ترې ګیلهمند وي چې یا الله دونه خلک دې ټیک پیدا کړي زه به هم دې ټیک پیدا کړی وی. دا هغه خلک دی او د ټیک ټاک په پیسو ګټلو دپاره دې ظالمانو راوستي دي او ټیک ټاک اکاونټ ته مخامخ کړي دي او لایب راځي.
او مختلف قسم الفاظ یو بل ته استعمالیږي. نو دا ټیکنیک دی، ټیک ټاک نه دی. ټیکنیک راغلی دی د دې مسلمانانو د تبعیې لپاره. نن وګورئ په ټیک ټاک کې کوم الفاظ لایو استعمالیږي. خو زه دا حیران یم چې دا ډبل ټیپ ورته وایي که څه بلا ورته وایي، دا ولې څوک ورکوي؟ دا ولې انګریزان نه ورکوي؟ دا ولې هم زموږ مسلمانان ورکوي؟ نو که چېرې دا ټیک ټاک ټیک نه وي، ما ته جواب راکوي چې دا لایب کوم حالات شروع دي که دا ټیک نه وي نو دغه لایک دوی له څوک ورکوي؟ ډبل ټیپ دی که څه بلا ده؟ دا ولې څوک ورکوي؟ ستاسو د لاسه دا خلک کوم ځای ته ورسېدل او هغوی پې پیسې ګټي. څه ګټي؟ پیسې. هغوی پې څه ګټي؟ پیسې ګټي. و یو انګریز په یو میشن باندې دلته راغلی پاکستان ته یا مسلمانانو ملکونو ته یو ملک ته به راغلی، نو چې واپسې کې لاړی نو انګریزانو دې تپوس کو، یو میټینګ یې راغونډ کو. وایي هغوی دې تپوس کو چې تا له مونږ یو میشن درکړی و، تا څه وکړل په مسلمانانو کې؟ هغه ورته ویل دوه خبرې مې دله راوړې، دوه چې مسلمانان به په کومه طریقه باندې ته خرابې، یو پیسه یو زنانه. دا دوه څیزونه دي چې د مسلمان د تبعیې باعث جوړېږي. نن وګورئ په ټیک ټاک کې که لایب جینۍ ناست دی هلک ورته په ځان نه پوهېږي، هغه الفاظ به واورئ چې مازغه به هم کار پرېږدي، هغه الفاظ به واورئ. او پیسې پې ګټلی کېږي. نو ظالمانو یا مسلمانانو زه تاسو ته وایم ډمه وایي په یو شپه کې په بوجو روپۍ وړي، د میدان نه خو عزت یې نه وي. دا ته چې لایب کمې ګډې وړې وې آیا په دې کې ستا عزت شته؟ په دې کې ته ماته عزت وښایه. او دغه چې بختي رحمان کاکا څوک راولي په لایب باندې مړه یار هغه خو نه پوهېږي، دغه خو دماغ کار نه کوي. نو ستا خو کوي که نه؟ بختي رحمان کاکا دا هم نشي ویلی چې ډبل ټیپ وکوئ. ډبل ټیپ چې کوم یادوي او ته بل ناست دي سیټ ته هغه دا اواز کوي هله ډبل ټیپ وکوئ ډبل ټیپ وکوئ. دا حالات روان دي، دا مسلماني ده. نو په پیسو دپاره به تاسو داسې کردار ادا کوئ، داسې لفظونه به راوړئ چې هغه د استعمالولو وي نو دا تصویر راته بل اوس چا راولېږو وایي نوید به یو اصلاحي پیغام پې ورکړه. د دې سیټ کې تاسو ته ښکاري دغه ګلچاحت ته چې د تبلیغ نوم یې په شرمونو باندې وشرمو. هغه هلک ته مقابله وګټله او ورته ویل خېټه ښکاره کړه. دې ته نوجوانان ناست دي، ښه دې ته زموږ ینګ نوجوانان ناست وي. په معاشره کې وایي زنا سیوا شوه، په معاشره کې وایي بدکاري سیوا شوه، نه به سیوا کېږي چې الکان لایب راځي هغوی هغه الفاظ استعمالوي چې هغه د نوجوان په مزغو کې تاویږي، هغه هم نوجوان اورېدلي هم نه. نو بیا سوچ کوي چې هلکه دا به څه دا به کوم کرداري؟ نو چې یو بل خېټې به ښکاره کوي، یو بل ته پکې سریام وایي غاړه راله راکړې. په لایب کې مقابله مې دنه وګټله وایي غاړه راله راکړه. الله اکبر کبیره. نو دا چې کوم حالات روان دي مینت درته کوم، سوال درته کوم، په خپلو ته پرېوځم چې مه کوئ یار. پښتانم تباه او برباد کړ، نوجوانان هم تباه او برباد کړه. مه کوئ د پیسو د ګټلو دپاره هغه کردار مه ادا کوئ چې هغه د کتلو نه هغه د اورېدلو نه وي. ویډیو به توره اسلام مخکې شیر کې کیدی شي که چېرې زموږ د دې خبرو نه اصلاح غوره شي نو ډېره به ښه وي. او دغه بختي رحمان کاکا شو یا دغه بل کس چې کوم جلات خان دی هغه شو، نو هغې کسانو ته زه وایم یاره سوال درته کوو چې دا کسان مه راولئ، یاره دوی خو نه پوهېږي، تاسو خو پوهېږئ که نه، ستاسو خو دماغ کار کوي چې دوی د تاسو دغه د سترګو زینا داسې الفاظ هغوی استعمالوي چې هغه د اورېدو نه وي. داسې ګناه په دوی شروع کړه. او هغه پولیسو ته رښتیا زه یو عاجزانه ریکویسټ کوم، مهرباني وکړئ زما دا پیغام ورته ورسوئ. څه وخت کې بختي رحمان کاکا به خلکو تنګو، یو پولیس افسر و الله دې ژوندی لري هغه راغلی او په ټول بازار کې ګرځېدلی چې بختي رحمان کاکا به د نن نه بعد نه تنګوئ. زما دا پیغام هغه صاحب ته ورسوه، وایي راشه اوس وګوره بختي رحمان کاکا یې په دې نشه باندې راواړو، په لایب نشه باندې راواړو، د جینکو سره په بېعزتۍ باندې راواړو. زما دا پیغام ورته ورسوئ. سوال درته کوم، مینت درته کوم چې دا ورته ورسوئ. که زما په دې خبرو باندې چېرته لایب څوک وي هغه په ټیک ټاک چې راځي هغوی پې خفه شوي نو زه ترې معذرت غواړم، خو زموږ وروڼه یې زموږ مسلمانان یې موږ د باندې خفه کېږو. که یو خبره کوو په توره اصلاح به یې درته کوو، کنزل هم درته نه دي کړي او نه درته کنزل کوو. ویډیو به تور اسلام مخکې شیر کړئ. چېرته مې الله ښاد آباد او خوشحاله ساته. خیره کې وواس. پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله پامان.